نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو انسان عمره لاړ شي، یو پیر عمرو کی پاغه کې سرګنجي کی، نو چې کله بیا دوباره عمره کوي نو چونکې د په سر خو وختشته نه، نو دوباره به د سر باندې بلیډ راخکل ضروری دی او کنه. فتاوى هندیه کې دی وإذا جاء وقت الحلق ولم يكن على رأسه شعر بأن حلق قبل ذلك أو بسبب آخر ذكر في الأصل يجرى الموسى على رأسه. دخو یو پیر سرګنجي کړو په ولنې عمره کې، په دویمه عمره کې به هم دا په سر باندې بلیډ خامخا راکاږي، دا واجب حکم دی. کو بلیډ را نخ کلو همداسې د احرام نه ووتو نو دا واجب د پاتې شو، عمره پوره نشوه. نو به هر صورت که د په سر باندې ویښته اگر چې نشته بلیډ به پې خامخا راکاږي. کو چېرته د دې سړي په سر باندې بالفرض زخم وي یا پې دانې وي یا سپوڼې وي یا بل څه مرض وي، خو لیکن د باندې بلیډ راخکل ممکن وو، معمولی غونتې تکلیف سره په بلیډ راخکل ممکن وو، سر یې گنجې کولی شو، نو په دې صورت کې به هم بلیډ پې راکاږي، سر به گنجې کوي. او کو سر یې د اول نه گنجې وي او دک شان مرض پې وي نو بیا به پې هم بلیډ راکاږي. په دویمه عمره کې، په دریمه عمره کې، په څلورمه عمره کې چې هر څومره عمرې کوي دک شان به سر باندې بلیډ راکاږي. البته کو د یو انسان په سر باندې داسې دانې وي یا داسې زخم وي چې په هغې باندې بلیډ راخکل د سره ممکن نه دي، د سره ممکن نه دي، نو په دې صورت کې د سر د گنجې کولو دا کم واجب حکم دی دا د نه ساقط شو، نو نور د عمرې یا د حج اعمال دی پوره کی او د سر گنجې کولو چې کم واجب حکم د نه ساقط شو، دا بغیر د دغه بلیډ راخکلو نه به د احرام نه وځي او حلال بشي. فتاوى هندیه کې دی لو کان برأسه قروح لا يستطيع معها ان يمر الموسى على رأسه ولا يصل الى تقصيره فقد حل بمنزلة من حلق رأسه لأنه عجز عن الحلق والتقصير فسقط عنه. نو په دې صورت کې دا انسان بالکل عاجز او ګرځېدو نشي ادا کولی، نو شریعت د دک ځای پورې دا مکلف ګرځولی دی چې دا به سر باندې بلیډ راکاږي، خو دا اوس بالکل عاجزه دی، نو په دې صورت کې دا حکم د نه ساقط شو. السلام.